بسم الله الرحمن الرحيم. وشرط نصبه أي شرط انتساب المفعول له، لا شرط كون الاسم مفعولا له. فالسمن والإكرام في قولك جئتك للسمن ولإكرامك الزائر عنده مفعول له على ما يدل عليه حده، وهذا كما قال في المفعول فيه إن شرط نصبه تقدير فيه، وهذا أيضا خلاف اصطلاح القوم. خجی من بیان د مفعول له شروع کړو او درې مباحث هم پکې ذکر کړي، یو تعریف د مفعول له چې په دوه اجزاو باندې مشتملو. مفعول له هو ما داغ اسم ته ویل کېږي یو جز فعل لاجله فعل مذکور چې د هغې دپاره فعل مذکور شوی وي دوه اجزا. دا تعریف شو. دویم نمبر مفعول له تقسیم کړو دوه اقسامو ته چې د مفعول له دوه قسمه دي، یو تحصیلی دی یو وجودی دی. مفعول له تحصیلی هغې ته ویل کېږي چې فعل د دې دپاره کېږي چې مفعول له حاصل شي، ځکه هغه مخکې نه موجود. ضربته تأدیبا، دلته د تادیب د حاصلولو دپاره د ادب د حاصلولو دپاره ضرب شوی، او دې صورت کې مفعول له چې دا په معنا د حکمت وي، ځکه حکمت د شی نه مؤخر وي، او دلته هم د فعل نه وروسته وي تادیبا. او دویم نمبر مفعول له وجودی دی چې د هغې د وجود په وجه فعل کېږي. قعدت عن الحرب جبلان، د جبن د وجه نه فعل وشو. دې صورت کې مفعول له چې دا په معنا د علت وي، علت د شی په شی مقدم وي، دلته په فعل باندې مفعول له مقدم وي. توجه ده کنه. په دریم نمبر کې موږ د زجاج نحوي اختلاف ذکر کړی چې هغه مفعول له نه مني، او کوم صورتونه کې چې مثالونه د مفعول له دي نو هغې کې تاویل کوي، مفعول مطلق ترې نه جوړوي، او جمهور نحوین وایي چې نه جي مفعول له مستقل شی دی، او تاویل سره چې مفعول مطلق او مصدر جوړولو مطلب دا نه دی چې دا ختم شو دا مفعول مطلق شو. داسې خو کله کله ضرب کې تاویل حال کې تاویل وشي ضرب دې جوړېږي، نو څوک هم دا نه وایي چې حال نشته. نو دا درې مباحث شو. نن څلورم مبحث وایو. توجه جي په دې کې راته د مفعول له د منصوب کېدلو شرط بیانوي، شرایط بیانوي. نو ما ته لږ متوجه شئ. صاحب د کافي درې شرایط ذکر کړي دي مجموعي طور چې دغه درې شرایط موجودو مفعول له به منصوب وي، او لام به پکې مقدر وي، او کچره دغه دریو شرایطو کې یو شرط هم فوت شو نو به باقاعده لام ذکر کو، او به مفعول له منصوب نه د لام حرف جر په وجه به مجرور وي. هلکه ستاسو توجه ده. کچره درې واړه شرایط موجود شي نو په دغه صورت کې به مفعول له شي، دې کې به تقدیر د لام وي او دا به منصوب وي. او که یو شرط هم فوت شي یا دوه یا درې واړه شرایط فوت شي نو بیا به صحیح ده، مفعول له خو به وي خو منصوب به نه وي، بلکې لام به پکې لفظا ذکر وي او مجرور به وي للسمن. تاسو پوه شئ. نظم اجمالی طور غدرې شرایط هم وروسته را روان دي. اول شرط دا چې مفعول له چې دا به فعل وي، فعل اثر به وي، عین به نه وي. نو که چېرې مفعول له عینو جئتک للسمن به لام مقدر نه لام به ذکر وي او مجرور به مفعول له للسمن. دویم شرط دا دی چې د فاعل چې د مفعول له او فعل معلل به د چا لپاره چې مفعول له دی هغه فعل د څه نوم وایي؟ فعل معلل. د اصطلاحیه دقیقه د کوم فعل لپاره چې مفعول له وي دغه فعل د څه نوم وایي؟ فعل معلل به، یعنی هغه فعل د چا چې تعلیل بیان شوی به په چا سره؟ مفعول له سره.
ندویم شرط دا دی چې د مفعول له او د فعل معلل به فاعل به وي کچری فاعل د دواړو بیل بیلو به بلام صفا ذکر یو مفعول له به منصوب نه مجرور وي او دریم شرط دا دی چې د مفعول له د فاعل او د فعل معلل به د فاعل زمانه به وي دې به درې صورت دی وایي نکه زمانه بدل او به مجرور وي ځکه لام به پکې لفظن ذکر وي به منصوب نه مجموعه تورڅو شرایط شو درې برحال خبر ذهن کې کینه وي دغه درې شرایط چې موجود شي به مفعول له منصوب وي او که دغه درې شرایطو کې یو شرط مفوت شي به مفعول له مجرور وي دا د صاحب د کافی رائے او مذهب دی نور نحات وی جمهور نحات توجه کچری دغه درې شرایط موجود شي نو مفعول له بوي او که یو شرط مفوت شي به سره مفعول له وینه صاحب د کافی څه ویل مفعول له په هر حال دی خو که دغه درې شرایط موجود شو منصوب بوي دا درې شرایط د پاره د نسب دي د مفعول له نه او جمهور نحات وی چې د غدرې شرایط د پاره د مفعول له دي کوونو مفعول له دي او کنونو مفعول له به نه دي پوه شوي به وته وګورئ او شرط نسبه اي شرط انتصاب المفعول له نسب معنا صاحب د جامع په انتصاب سره وکړه د اعتراض نه جواب کوي اعتراض ده چې نسب خو یو اثر دی د عامل دغه بار خو شرایط نشته خو بس منصوب باندې نسب راځي نو دا ولي وي چې شرط نسبه جواب دار چې نسب په معنی د انتصاب د مراد دی نه منصوب د نسب نه دی مراد زبر نه دی مراد چا باندې چې زبر راځي داغه د بار شرط بیانون مطلق نسب د بار شرایط ته ضرورت نشته اي شرط انتصاب بالمفعول له دا هو ضمیر مرجع خودلا نو شرط د نسب د مفعول له د بارا لا شرط كون الاسم مفعول له دا شرط د دې د بارا نه دی چې اسم د مفعول له شي خیال مو اختلاف تم سوچ تکنه نسب د بارا یادو او جمهور نحوین وی چې د مفعول له د بارا دی خجی کومه خجی فالسمن والاکرام ثمره د اختلاف بیانې صاحب د کافی بنی زمانی که منصوب نو مجرور نبه هم مفعول له دی فالسمن والاکرام فی قولک جئتک للسمن جئتک لاکرامک الزائر عنده مفعول له دا دواړه شي دي للسمن او لاکرامک لاکرامی للسمن دا عنده د صاحب د کافی بنی زمانی مفعول له دی سره د دې نه چې منصوب نه دی کنه مفعول له دی لکه ته ویږي علامه يدل علی حده او په دې باندې تعریف د مفعول له دلالت کوي ځکه د مفعول له تعریف یې څه کړي واغه اسم ته ویل کیږي فعل لاجله فعل مذکور چې هغه لپاره فعل مذکور شوی وي دای په کې نه دی ویلي چې دغه شرایط ور سره موجود وي به مفعول له وي دای شي دی وهذا كما قال دا مسله ما غشند کمه چې مفعول فيه کې ویلی و چې ان شرط نسبه تقدير في شرط د نسب د مفعول به د بار تقدیر د فی ده ها کفی موجود به مفعول فيه د خود مرده چې منصوب با نوي دا مسله مخکې تیر شوی وکنه علامه جمی وی وهذا دا مسله ذکر کول چې دا شرط د نسب د کې شرط د مفعول له ده صاحب د کافی وی شرط د نسب ده وی دا خبره ده ايضا خلاف اصطلاح القوم دا هم د قوم د اصطلاح سره مخالفت د نحوی نه د اصطلاح سره ځکه هغه دا شرایط د مفعول له د بارا بیانې نه ده نسب د بارا خجی شرط د نسب د بارا سره تقدیر اللام لام به مقدر وي ځکه کلام صفا ذکر شنو به خو حرف جر دی به خو به مفعول له مجرور وي به خو د نسب نشي ورکولی لأنها إذا ظهرت زكاة دغلام كشري ظاهر شي
یا اذا ظهرتم سیدتی ظاهره کی لازم الجر بخوبا جر لازم شي وخص اللام بالذکر تاسو پوه شئ بره ګوره وشرط نصبه تقدیر اللام د مفعول له د منصوب کېدو د بار شرط دا دی چې لام به مقدر وي اعتراض هلکه صرف لام ولې ویلو داسې به ویلي وي تقدیر الجار حرف جر به مقدر وي ځکه مفعول له د بار صرف لام خو نه کله فیم وي کله بام وي داسې ده که نه ده او بل کله مینم وي مینم کله راځي مفعول له د پاره کله فی راځي او کله با نه د صرف لام یاد کو دا ولي توجه ويجي د علت بیانولو د پاره لام مشهور دی معروف دی او یعنی مفعول له چې څوک دی دا غیر لپاره مفعول له خو علت کنه علتي نو لام چی مشهور ده معروف ده په علت داخلي من او فی او با کی دا مشهوره نه ده او قانون دا دی چې کوم شی بچا داخلي دل مشهور وي نو حذف کولای شي نو لام داخلي دل په مفعول له باندې مشهور دي حذف کولای شي تقدیر کولای شي پاتې شو من با او فی دا په مفعول له باندې داخلي دل مشهور نه دي دې کې تقدیر نشي کولای ځکه دې کې تقدیر وکړو د چا ذهن بدی طرف ته به نزي حذف خاله کوا چې حذف وکم ذهن محذوب طرف ته زی نه پلام کې د شدید واړو کې دې درې واړو کې نشي کېدلې نو ځکه تقدیر اللام ویلو مطلق تقدیر د حرف جر ونه ویلو پوه شوي به وخص اللام لام خاص کو بالذکر ولی لانها ذ کلام چې الغالب فی تعلیلات الافعال هم دا غالب وی دا افعال بتعلیلاتو کی فلا یقدر غیرها ننب مقدر کیږي غیر د لام نه من بیان کی دا غیرو من بیان کی یعنی من شو لفظ من شو یو او الباشو او فی شو دا نشي کوله مع ان سرد دین دا درې وړ چې دی من دواخل المفعول له دا هم د مفعول له په دواخلو کې دي په ور داخلي لکه دا قول الله تعالی خاشعا متصدعا من خشیت الله نو خشیت الله مفعول له دی من دور داخل له علت ده وقوله تعالی فبظلم دا علت ده باب ور داخل ده با په سبب د ظلم باندې من الذين هادوا حرمنا او الله قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان امراه دخلت الدار وخذ ورت داخله شول في هره دلت في بمعنى د علت ده د پیشو په وجه باندې ال اجلها تصور سیدلې ولما كان تقدير اللام عباره عن حذف عن اللفظ تاسو په شوي کنه به دلته یو مسله ده چې مصنف و شرط دا لګ لري کنه پان دا لري مصنف رستنی عبارت کې وی لوګو غوري و انما يجوز حذفها جائز ده حذف دلام څنګه ویل و انما يجوز جائز ده حذف دلام څو شرایط ولا بکار دي حذف دلام د بارا د مفعول له منصوب کېدو د بارا څو شرایط ویلو درې وایي کنه یار نو سوال لا پیدا کیږي و انما يجوز حذفها او جائز ده حذف دلام حذفها ولی ویلو د سی ویلی و انما يجوز او جائز ده تقدیر دلام ضمیر به تقدیر اللام تراجه شوی خبره به ختمه وي په سوال بیان شولې دوړو مطلب یو دی حذف دلام او تقدیر دلام مطلب یو دی کنه دی حالانکه کافیه مختصر کتاب دی متن دی اختصار پکارو و انما يجوز بس دا ویلی وی حذفها تو ضرورت دی چې سره يجوز ویلې و ضمیر بچا تراجه شوی تقدیر دلام ته حذفها کی مغه مراد دی خبره ختمه و په سوال پوه شولې جواب توجه جی جواب داري مولوی سے تقدیر چاته ویل کیږي راځي اول و پیجنو تقدیر اعلام معنا دا چې لفظ کې به حذف وي او نیت کې به باقی وي لفظ کې به حذف وي
مذکور ته اول وای مذکور چاته وای ملفوظ چې لفظ کوم باقی وي نیت کې هم باقی وي دا اصل لکه دا څه دا ټکی ور سوا وای اصل دا لفظ کوم باقی وي نیت کوم باقی وي او تقدیر چاته وای چې لفظ کې حذف وي او نیت کې صرف څه وي باقی وي نو اصل دا د چې باقی وي دا سیده او څوک چې د اصل نه واوختل هغه لپاره به وجه بیانې دام تاسو ته پته را یو سړي په سر پټې لګولې و ته پوس پتی کې چې ولې دې لګولې او کني ولګولې یو ته څوک ویل شي چې ولې دې نه لګولې اصل لپاره څوک وجه نه بیانې توجه جی نو تقدیر معنی دا چې لفظ کې حذف وي دا خلاف اصل شو البته نیت کې باقی وي دا اصل له دې لپاره دلیل ته ضرورت او وجه ته ضرورت نشته تسیدا برحال تقدیر ویلې کیږي چې لفظ کې حذف نیت کې مراد دلته کوم ویلې وي انما يجوز او ضمیر راځي وي چاته تقدیر د لام ته نو مطلب بداوي چې حذف یعنی تقدیر د لام په لفظ کې او په نیت کې چې باقی وي د دواړو د لپاره د غدرې شرایط دي کوم شر روان وي دا مطلب راغلی وي ځکه تقدیر د لام د څو شي نوم دی د دوو کوم چې لفظ کې به حذف وي نیت کې به باقی وي د دوه شي نوم دی نو که انما يجوز ویلې او ضمیر چاته راځي وي تقدیر د لام ته معنی بداوي چې لفظ کې حذف وي ځکه تقدیر مطلب دا دی چې لفظ کې حذف وي او نیت کې باقی وي د دواړو د لپاره څو شرایط دي درې حالان کې دا شرایط د حذف د لپاره بکار دي کې نیت کې باقی و خو په خپل اصل له غیر لپاره څه د شرایط او مرایت او دلایل ضرورت پوه نه شوي بیا به اوري معترض اعتراض کوي به دې څه بده ویلي وي و انما يجوز ضمیر بجړاریک راځي کړي وي تقدیر د لام ته حذفها ولي راوړي ځکه د دوړو مطلب یو دی حذفها معنی دا جائز دی حذف د لام او ويجوز کې چې تقدیر لام ته ضمیر راځي وي مطلب پیدا وي جائز دی تقدیر لام او حذف لام دوړو یو مطلب دی پوه نه شي جواب داري به تقدیر لام تعریف داده چې لفظ کې حذف وي نیت کې باقی وي لفظ کې حذف دل خلاف اصل لی نیت کې باقی وي دا موافق الاصل لی دې د بار دلیل وغیرہ ته ضرورت شرایط ته ضرورت نشته توجه ده نو که شری منګ ویلی وي و انما يجوز جائز دې تقدیر لام نو تقدیر لام خو دوه شي نوم دی لفظ کې حذف او نیت کې بقا نو مطلب بداوي چې جائز دی تقدیر لام یعنی بلفظ کې حذف د بارا او تقدیر لام او نیت کې د بقا د بارا دغه درې شرایط دي حالان کې دغه درې شرایط صرف او صرف بلفظ کې د حذف د بارا دي پنيت کې د بقا د بارا او په خپل اصل له نو چې ول کله موږ د سی ویل و انما يجوز جائز دی حذفها حذف د لام صرف لام خبره وشول حذف د لام یادو پاتې شو پنيت کې د باقی وی خبر هم تیوي سره بر شرایط نه بیانو وسم پوه نه شوي وګورئ ولما دا تمهید هم د اعتراض جواب هم جوړيږي هر کله چې ولما كان هر کله چې او تقدیر اللام تقدیر د لام عبارتا عن حذفها تقدیر د لام تعریف سره حذف د لام د لفظنا وابقائها في النيه عبارت دي عن حذف عن اللفظ وابقائها ابقائها بعبارة معنى تبقى ولما كان تقدير اللام عبارة دا عبارت دي اچھا جی عن دلان دي راولها وابقائها دا عبارت دي چانا دا حذف دلام نه بلفظ کې و عبارت دي عن ابقائها في النيه چې دا باقی دي په نیت کې وكان الاصل او اصل سره اصل لا د شی دی باقی وي نیت کې باقی کېدل د شو اصل شو وکانه الاصل اصل دا و چې ابقاءها فی اللفظ والنیه چې دواړه وي دا تسمى المذکور ملفوظ دغه ته وي اصل دغه وا نو خلاف اصل څوک شو چې صرف لام مقدر شو باقی نیت کې باقی دی دا خو خپل ځای قائم دی لا نو اصل دا و ابقاءها فی اللفظ والنیه چې لام په لفظ کې باقی وي بنیت کې باقی وي دا اصل وا فلا حاجه فی ابقائها
اوس اس حاجت نشته چې باقی دی په نیت کې چاته حاجت نشته اس حاجت نشته په باقی کېدلو د لام په نیت کې چاته الی شرط ځکه خپل اصل معنی دی بل الحاجت بلکې حاجت الیه هغه تقدیر لام ته دی کلا انما يكون بل الحاجت بلکې حاجت الیه شرط حاجت کله دی انما يكون في حذفها من اللفظ شکل دا لام حذف في بچا کی فلفظ کی نو اغه شرط حاجتو ولهذا قال وانما يجوز کنه پوینه شلی بدی بیوی ما کفو شی عبارت معنی نو ولهذا قال ماتن ویل وانما يجوز جائز ده حذفها حذف دلام ولم يكتفي اكتفاء ونقل بارجاع ضمير الفاعل چې ضمیر د فاعل يجوزو کې راځي کړه ویلا تقدیر اللام تا ځکه کداغه سیکړي وي به مطلب دا وي چې شرط حاجت د دوه شینو دي تقدیر اللام هم دی او د ابقاء پنيت کې د باقی د پارم دی حالان کې هغه ته هغه حاجت شرط نو ولم يكتفي بارجاع ضمير الفاعل اكتفاء ونقل لچی راجی کی ضمیر د فاعل الى تقدیر اللام تا فيجوز حذفها كما يجوز ذكرها بس جائز دے حذف د لام لکه څنګه چې جائز دے ذکر بهرحال شرایط کوم دی وسی واوري ما څو شرایط بیان کړي ودري اول مفعول له و اثر وی اثر فعل بوي فعل معنا یعنی عین بنوي چاغه موجوده ده لکه چاته محتاج نه اثر بوي چې وجود کې بلتا محتاج وي اذا كان کل شوی مرجع د ضمیر خي مفعول له سوي فعلا اثر وي اثر فعل وي عین نوي دا شرط ما بیان کړو کنه خجی دې سره د چانه احتراز رااله و یو کنه کله چې مفعول له عین و عین اثر نو نبه تقدیر لام نه دی بلکې به لام ذکر وي او مفعول له به مجرور وي احتراز دغه احتراز دی اما دا صورت نه اذا كان عینا کله چې مفعول له عین وي لکه مثال تو کله سمنی ګوره سمن دا غړي چې دی د عین دی خارج کې موجودي کې وجود کې چاته محتاج نه دی په یو محل کې موجودي کې چاته محتاج نسمن عین شه ده کنه چې کله دا عین دی فعل نه دی ندل تبا تقدیر د لام نه بلکې لام به ذکر او مفعول له به مجرور وي تاسو نه پیږئ یار مخکې ځو کنه کله چې دا فعل وي یو شرط دویم د چار بار فعل وي لفاعل الفعل المعلل به دویم شرط ما دا ویلو چې د مفعول له او دغه مخکینی فعل یعنی فعل معلل به فاعل به یوي دا ویلو کنه دا شرط بیانې دا مفعول له فعل وی د پاره د فاعل کم فاعل الفعل المعلل به کم چې فاعل دا غفیل کم فعل چې معلل به دی یعنی د مفعول له فاعل بهم دا غفیل فاعل وی کم فعل چې معلل به دی نفس الشيء اتحد فاعله معنا دا متحد بوي فاعل د مفعول له وفاعل عامله او فاعل د عامل د غفیل لکنه معلل به پدې سره د شان احتراز را لوي کله چې د دواړو فاعل بیل وي د فاعل د مفعول له فاعل یو شوی او د فعل معلل به فاعل بل شوی نبه بعد نسب نه مفعول له به منصوب نه تقدیر د لام بنوي بلکې به لام مذکور وي مفعول له به مجرور وي احتراز پدې د سره احتراز را لې اما دا صورتنا اذا كان فعلا لغيره کله چې مفعول له فعل وي لغيره د فعل د فاعل غیر د بلچا له جئتک دلته وسګوري فاعل د جئتو تو متکلم دی او لمجيئک مفعول له دی فاعل چې دی مخاطب دی یو کې متکلم دی او بلکې مخاطب دی فاعل بیل شو نو ځکه په کلام امر لمجيئ او مفعول له مجرور شو تقدیر د لام نشو ای جئتک لمجيئك ای استغفر العالم زکه تزما خو راغلی وي څو شرایط شو دوا دریم شرط مولا بیان کړو زمانہ بد دواړو یو ویدم ویلو کنه د مفعول له د فاعل
او د شری د مفعول له او د فعل معلل به زمانه با دواړه په یو زمانه کې موجود وي. دي اصل کې به درې صورت دي تاسو متوجي شئ. زمانه به د مفعول له او د فعل معلل به یو وي، څه مطلب؟ دواړه په یو زمانه کې موجود شي وي. دا غیر بار مثال ضربته تأدیبا، دلته ضرب او تأدیب دواړه په یو وخت کې رال. ضرب سره سره څو کوم رااله، تأدیب وجود د دواړو په یو زمانه کې. دویم کله کله بداسي چې د فعل زمانه چې دا بجزوي د مفعول له د زمانه نه، لکه قعدت عن الحرب جبنا، جبن زمانه وګدار سره بوزدل ډیر وختي یو وخت په کې داسې راشي چې د جنگ نم کینی، نو قعدت زمانه یو خاص وخت دی او جبن زمانه عامه د دې تم شامل ده او دین غیر نور تم. د مفعول له د فعل معلل به زمانه چې د جز د مفعول له د زمانه نه، او کله برعکس وي د مفعول له زمانه چې دا جز وي د فعل معلل به د زمانه. هغه مثال روان دی ښا پوه نه شوي به څه صورت جوړیږي به ویم کو ورزو ته وګورئ. اتحد فاعله دا خوش کنه ومقارنا دریم شرط چې مقارن بوي مفعول له د چا سره مقارن وي ال الفعل المذکور سره پڅ کې فی الوجود الک بدی پوی نه وجود څه مطلب بأن يتحد چې متحد وي زمان وجود ایما زمانه د دوړو د وجود، لکه مثال ضربته تأدیبا د دوړو زمانه بالکل یو ده. اذ زکا زمان الضرب والتأدیب واحد، زمانه د دوړو یو ده. اذ لا مغایره بینهما، اڅ مغایرت دوړو کې نشته. ضرب سره ادب امراله ها الا بالاعتبار، اعتباری شته. ضرب په دې اعتبار سره چې مضروب ته تکلیف ور کوي ضرب دی، وهل په دې اعتبار سره چې مضروب ته تکلیف ور کوي ضرب دی، او مضروب کې خسته اخلاق پیدا کوي نو څه شو؟ تادیب شو. دا اعتباری فرق دی یو شو. دویم او يكون زمان وجود احدهما، یا بوي بأن يكون، یا بوي زمان د وجود د احدهما چې دا د یو د وجود زمانه به بعض من زمان وجود الاخرنا، دواړه پکې راګیر کړ په دې جمله عنوان کې. ها د یو د وجود زمانه به بعض وي د بل د وجود د زمانه نه، نو به د دې دوه صورته کله د مفعول له زمانه چې دا بعض وي د فعل د زمانه د لپاره، او کله فعل زمانه د فعل د وجود زمانه بعض وي د مفعول له د وجود د زمانه د لپاره. او تو ګورئ او يكون زمان وجود احدهما چې دا بعض وي من زمان وجود الاخر نه. نحو قعدت عن الحرب، زکینا السلام د جنگنا جبنا دا مفعول له زمانه طويله د جبن، په دې کې د قعدت زمانه بعض د جبن د زمانه نه، ځکه دا خو بعضی صورتونه کې جنگ نه بکی کینی هر وخت جنگونه نه. فإن زمان الفعل زمانه د فعل شله د قعدت اني د قعود زمانه عن الحرب دا بعض زمان المفعول له، دا مفعول له زمانه بعض د اني د جبن والا. تاسو په نه شولې بل مثال وورا چې برکشي شهدت الحرب الګ جنگ ته حاضر شوما، صدق ول جنگ د کوینا ایقان للصلح بین الفريقين دې لپاره چې فریقین منځ کې صلح واقع کما. دلته ایقان مفعول له دی د دې زمانه او د شهدت والا زمانه یو د خودم رده چې د ایقا زمانه دا باز دغه زمانه. جنگ ته خلق مختلف صورتونو کې حاضرېږي، جنگ هم کوي صلح الامراضی او صلح دغه نه باز ده. جنگ ته حاضرېدل دو صورت جوړ کړي، جنگ د لپاره یو، صلح د لپاره دوا، او مفعول والا صرف صلح د لپاره. نو با شو کنه شو ایقان للصلح بین الفريق. فإن زمان المفعول له آني ایقاع الصلح یادی، دا بعض زمان الفعل دا بعض زمانه د فعل، بعض فعل څوک دی آني شهود الحرب یادی. تاسو په شولې الکه په دې سره شان احتراز را لې چې د مفعول له او د فعل وجود په اعتبار سره زمانه یې ونی، هغه نه احتراز را لې دوړ وجود په اعتبار سره زمانه یې و. لکه مثال وګورئ
کجی احتراز پریس کم دې تورسي واحترز بذلك او صاحب د کافی احتراز کو بذلك القید سر عما دا صورتنا اذا لم يكن کله چې وجود د مفعول له نوی مقارن له کله چې مفعول له نوی مقارن له د فعل سره فی الوجود بوجود کې لکه اکرمتک اليوم ما استا اکرام وکړو نن ورځ لوادي بذلك امسی د وجه دینه چې زما وعده تا سره برون وا دلته وسو ګورئ اکرمتک او لوادي دا فعل او اثر د اول شرط موجود شو